د 400 نه د پخوانی قومي سملې غړو د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا سید گوهر شاهرو سید رحیم شاه باچا او د حلیم شاه باچا پلار په حق رسیدلې دي چې دعا ته په خپل حجره کې ناستي. سید رحیم شاه باچا د جمعیت العلماء اسلام پخوانی کارکونو او د سیدانو د قبيله مشرو هغه علماء سره بیکچه مين لرله غم خاده کې تکړه انسانو مولانا پلرمان نور علمانو سره عقیدتو د خغرور مولانا سید گوهر شاه وایي چې کله به قرآن مجید ترجمه کوله نو هغه به په مستقله توګه کېناسته خپل به آشنا او دوست لا یا تعارف کړو مړي جلدی له ورته بلکې مونږ ته به چې څومره څه خبره نشته نو دې باره کې خپل فکر وند او د قوم سره یو ذاتي تړون او دا چې زموږ د قبيله مشو یوازې د کور نو بلکې زموږ د قبيله مشو لکه زموږ زیات رشداران په تورنتو کې دلته دی ولته دا د دې ټول مشو او اگر چې ما خو علم کړی دا مشري د الله طرف الله صلاحیت یو د مفتی محمد فرید رحمت الله علیه مرید هم او ډېر زیات محبت د علماء سره د حضرت سره مفتی فرید رحمت الله علیه سره ډېر مینه کړې او تم ولا هم بلدار چې دا د ډېر چاته معلومات نشته دی خو د ډاګه مولانا صاحب الحمدلله صاحب رحمت الله علیه غلبه حجرې ته عام او خاص خلک په ګڼ شمېره کې را روان دي. د خدای بخښلي نه 2 زامن پاتې شوي دي خو زیاتره به یې ناسته پاسته د ځان نه زیاتو غریبو خلکو سره وه او تللې راغلي ورسره ډېرو. الله تعالی دې د سید رحیم شاه باچا مغفرت نصیب کړي. سید رحیم شاه باچا په کال 1901 کې د جمعیت العلماء اسلام د سالار مشر پاتې شو او نن سبا د هغه زوی حلیم شاه باچا د خپل تر سره په سیاست کې بوخته. علب خان شیرپو دلبر نیوز گوهر آباد 400